أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. سورة الحج 30 نمبر آیات دی 30 نمبر آیات کی د حج باقی فائدې ذکر کی چې حج د پاره خلک سره راځي او د دومره وګړي سفر سره کوي او د دې سره سره د حج ځنی احکام هم ذکر کی الله تعالی و ذالک دغه مخکینی خبره تاسو واوریده دا جمله پوره نه ذکر شوی ځنی ته پاتې ده او د مخکینی کلام تاکید ته اشاره ده د مخکینی کلام غوړي مهم کلام تیر شو نو ذالک دغه مخکینی خبره جوړان د ذکر شوه تاسو واورئ یعنی دا خبر د یادولو قابل ده یادار ذالک دغه خبر تاسو یاد ساتئ بیا د ورسنه ځان له جمله ده وما يعظم هغه سوچ تعظیم وکي حرمات الله د حرمتونو د الله تعالی حرمتونو د الله تعالی د دینه مراد الله تعالی احکام مراد دي او تعظیم کول دا چې دغه احکام سړی ازدګي او عمل پیوکي کوم چې د منی شوی دغه نه ځان بل ساتي چې کم به لازم شوی دغه منی عمل وکي نو دغه ته تعظیم د حرمات ویل کی نو بده حج کې او عام طور د الله تعالی د احکام ازدکړه کول او عملي کول دا دغه احکام تعظیم کول دي نو من يعظم هغه څه تعظیم وکي حرمات الله دا حرمتون د الله تعالی یعنی د احکام د الله تعالی فهو خير له دور لغوره دي زګه ولغوره دي چې ردینه بعد به الله تعالی دې د عذابونو نه بچي د جهنم د اور نه به بچي جنت به ور کوي الله تعالی به راضي نو کار خبر دې دور لغوره دي عند ربه بنز در خپل باندې واحلت لكم الانعام او حلال شوی ساسو د پاره بدی کې ساروي د سارو پاس په کې راغی حج په دوران کې تاسو ساروي عللولې شي خورلې شي دا جمله دې د فارسی ذکر شو چې مخکې د عباس تیر شي په حج په دوران کې چې کله د احرام متاړو نو د حرم په حدود کې او د احرام په دوران کې ښکار څوک نشي کولای ښکار حرام دی او کچا وکنو د قرباني کې ساروي بلالي جرمانه به ورکړي نو دې ذکر کې یو شک راته چې سړی ښکار نشي کولای جو عام صاحب هم نشي رالولې اغه نو هم څه پیدا نشي اصل ولې غوښه به نشي خورلې نو هغه جواب ذکر چې نه عام سارو ځان له حکم دې کورونو سارو دا لولې شي خورلې شي او ښکار نشي کولای ښکار به ځان له شي الا ما يتلى عليكم بغیر د اغه نه جګه بیانېږي تاسو ته کم بیانېږي پر سارو کې د څه قسم نشته چې هغه مستقل حرام دي په حج کې حرام دي او کور کې حرام دي پرځ کې حرام دي دغه بس سورۃ النساء کې تر شوی دی چې باغې کې هغه د خپل معنی مړ شي مردار شي بل ساروي بخکر باندې وو یا ساتي وباسي او علال نشي د بر نخکته را پریوزي نو دغه ټول صورتونو کې دغه خړل جایز نه دي د بوت په نوم باندې ذبح شي د الله تعالی د نوم بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح شي دغه مردار دي سورۃ النساء کې باس در شوی دی او دغه په حج کې مردار دي فارزه کې مردار دي به ځکه خړل جایز نه دي دغه نه علاوه چې کم دین په حج کې جایز دي وخت کې هم جایز دي حرم کې دنم جایز دي بارم جایز دي فاجتنبوا الرجس من الاوثان تاسو ځان وساتئ د ګندګۍ نه من الاوثان چې ګندګۍ د بوتانو ګندګۍ دا رجدا په عقیده کې خرابي راولي ګندګۍ را پیدا کوي د ځکه کې د شرک مذمت راغی د بوتانو نه ځان ساتي ځکه حج په دوران کې به مشرکانو چې کله کومه تلبیه ویل نو د سی به وجه لبیک اللهم لبیک لا شریک لك الا شریک لك چې الله پاک ساده بار نو شریکان نشته لري غوځنی شریکان چې کوم ساده بار دي نو غدي وره مطلب دا و چې د بوتان دي شریکان دي انور څوک سره نشته نو شرک والا تلبیه به ویل نو د ځکه کې دا هغه رد وشو چې پښتنه بورس من الاوثان تاسو ځان بچ گئی د ګندګۍ نه چې ګندګۍ د بوتانو د بوتان پکې مې یاد وای چې دا پکې ساده پر شریکان دي نور دل نشته دا تیم لري کوي واجتنبوا قول الزور ځان مساتای د دروغ د وینا نه قول الزور اصل قول الزور هغه وینا ته ویل کېږي چې د حق مقابل کې ویل شي او د اصل حقیقت په خلاف پدې کې خراب عقیده چې کوم دي ګنده عقیده چې کوم د حقیقت خلاف دي دغه قول الزور کې داخلي دي دغه شان د کې ناروا غوي د چا د پاره ور کول
چې حقیقت کې د سې نه خو پانډیوالۍ باندې سړی ورکوي نو دغه ګوايان چې کم د حقیقت خلاف یعنی حقیقت کې غسینه خدای وي نو شهادت الزور وي د بخاری شریف پر روایت کې دی نبی عليه السلام فرمایي چې درې ګناونه په کبایر کې درې ګناونه ډېر زیات غټ دي یو د الله تعالی سره شرک کول یو د دروغ گواہی ورکول یو کس نه راغستل چې دا غن نه دی بل ته خپل گواہی په وجه باندې حواله کول او دریم نمبر د مور خپل نه فرمانی کول نو دا په قول الزور کې داخلي نو تاسو ځان وساتئ د بوتانو نه او د دروغ او د ویناګانو نه حنفاء لله د سحار کې تاسو غاړي خدري دین د الله تعالی ته په اخلاص باندې حنفاء جمع د حنیف ته حنیف هغه کس ته ویل کېږي چې په اخلاص سره د الله تعالی احکام منلي دنیوي لالچ د پاره نه ډېر خلک دسي چې په دین باندې عمل کوي خو دنیوي مجبوري نو دغه د دنیوي خبره پکې نه است د الله تعالی د رضا د حاصله ور د پاره د مخلوق سره به هیڅ واسطه نه که مخلوق خوشالي کې خپکی که صبر کوي که نور کوي خدای دین تابع دي د حنیف لګي او چې کله حنیف نه د الله تعالی رضا د پاره نه بیا بل لالچ او ریاکاری دا کې بداخلي نو حنفاء لله بدسي حال کې تاسو غاړي خودلی الله ته په اخلاص سره غیر مشرکین به بغیر د هغه نه تاسو شریک کوئ د هغه سره یعنی مشرکان باندې جوړیږي ومن یشرک هغه څوک چې شریک ونیسي بالله د الله تعالی سره فکأنما خر من السماء گویا چې دارا پرې و د اسمان نه کم سړی چې شرک وکړي د هغې نقصان په داسې اندازه باندې تاسو واخلئ یو مثال سره مشابه دی لکه یو سړی د اسمان نه راپرېوت فتخطفه الطیر فتخطفه الطیر نو وتخته او دی لره مرغانو په هوا کې اسمان نه سړی راوغورځېدو او په هوا کې چې مرغان راغونډ شو بس وخت په هوا کې ویوړلې ختم کړ نو تاسو وایي سړی صحیح چې دا تباہ برباد دی کنه دی او دې بسنګ بچ کېدو یې اندازه نشته دی او تهوي به الريح في مكان سحيق یا ویسي دی لره هوا په مکان صحیح اغزه لري وتنګ زګین کې ورواچ جوړ کاندې دی ورواچ او چې اسمان نمبر ورزګي هواي پسې تیرې ویس یو کاندې دی وروري چې به جوړ شي بچ پش اس کلم نه بچ کېږي دغه شان مشرک سره چرته نه بچ کېږي دا خامخه حالات اگر کېدو ولا نه چې شرک یو کړو بس او تبې نه بغیر مړلې دی خامخه خراب شو د بچ کېدو سوال پکې نشته ذالک دا حکم تاسو واورید دا هم ضروری خبرې وي ومن يعظم حق سوچ تعظیم وکي شعائر الله د نخو د دین د الله تعالی شعائر دا جمع د شعیرتون د نخ او علامه ته ویل کیږي او دا هغه نخ شعائر الله هغه نخو ته ویل کیږي چې کوم د دین ښکارا نخې دي چې باغه ست دین معلومه ورشي په دین کې ځینې کارونه د دې جګه بستر ګمانه معلومیږي او د دین او د اسلام ښکارا علامات دي لکه په اسلام کې جماعت جوړول باغه معنی مناره ودرول در اسلام نشانی دی بکو نور دینونو کې دانشت دغه شان د کې د اسلام هغه احکام چې کم سترګو باندې معلومیږي سترګو باندې احساس کیږي لکه د منځ کیفیت او هيئت شو قران شو صفا مینا عرفات خانه کعبه دا ټول چې کوم نه شعائر الله د دین ښکارا نه خېدي سن د نمونه واخص دي شي سړي ټول ذهن د قطر تلاش چې هم دي کې د خلک هغه د دین کارونه کوي عبادت پکې کوي نو دا شعائر الله دي نو هغه سوچ تعظیم وکي د دین د نه خدای الله تعالی فانها من تقوى القلوب یقینا دا د پرهیزګاری د زړونو نه دي یعنی کوم کس چې د دینی احکام تعظیم کوي او د دین د نه خو تعظیم کوي احترام کوي به حرمتي اس په کوي نه کوي نو تاسو به دې مونږ پوه شئ چې بزره کې د الله تعالی یره پرتا ده او دا کارونه ال کېږي چې پړه کې یره او هغه ټیم کې نه کېږي چې کله پړه کې یره موجود نه وي نو کوم خلکو چې دا صفاتونه موجود تاسو اندازه لګولې شي چې پړه کې یره شته او دا صفاتونه پکې نه تاسو په خپل اندازه لګولې چې د کس پړه کې یره نشته ځکه د جماعت خیال نه ساتي قران خیال نه ساتي د نور د دین د نه خو د دین د احکام خیال نه ساتي نو معلومي کې دا چړړې بس دغه شاند کې غافل دی راډه دی او د الله تعالی یره پکې نه د کوزه شوی لكم فيها منافع الى اجل مسمى استاسو د پاره بدغه شعائر الله کی په شعائر الله کی هغه سارویم داخل لی هغه سارو ته اشاره ده چې کوم د قربانۍ د پاره منتخب شوی یو حرم ته رواني حاجیان او دغه شنو عمره والا کسانو چې کوم ساروی هغه ستري ځان سره حرم ته روان کړي نو داغه نشانه به دا وجبه په غاړه کې یو عامل چولې اګه دا خو نو دا ګوپته د لګونته کې زخمی کو چې خلکو ته پته لګي د قرباني ساروي د څه ګوتی نه وروړي څوک یې حلال نه کی کار ته وانه لې
مزدوري به ونه کې ځکه دا خو منه د بده باندې د تعظیم احترام ضروری دی دغه شان د چې کم بلا کچ ساروی غړي بيزي به نو دی بغاړه کې بیا میل واچو چې دا غینه پته لګیدل چې د قرباني ساروی رسول ګلاس نه ور وړي کله به د بغاړه کې سپلای واچوله دا نشانات ردی نو د دې تعظیم کول احترام کول او د دې سپکاوي نه کول دغه د دین حصہ شو او د الله تعالی د یریدلو علامه شو لیکن الله تعالی وایي ومن يعظم حرص تعظیم کې شعائر الله د نقد دین د الله تعالی فانها من تقوى القلوب یقینا د یری د زړونو ندي لکم فيها منافع تاسو د پاره بدغه سارو کې فائدې شته کم سارو چې تاسو د قرباني د پاره منتخبيږي دغه سارو کې تاسو د پاره فائدې دي الی اجر مسمى ترمینټه مقرره پوری دا بل مسله د دې حاصل دادي چې کم سارو د قرباني د پاره منتخب شوی نه دي چې قرباني د پاره ټاکل نه دی بغاړه کې عامل نه دی چې ولې شوی غوپی ولې زخمی کړه یا نه دی نو د قرباني د پاره د لیګل نه وړاندې دنه ته تمامه پیدا حاصلولې شي د لوشلم شي کو خی بزای ګړی دغه شان د کی بده باندې سترلم کولای شي کدا اوخ شي او د دین هر پیدا حاصلولې شي خو چې کله قرباني د پاره منتخب شو نو باس مثبت اس پیدا بتنالي ثم محلها الى بيت العتيق بیا زید حلالولو دغه سارو چې دی الى البيت العتيق دا بیت العتیق دی د الله تعالی آزاد شوی کور دی مخکې موږ ویل چې بیت الحرام یا بیت العتیق دا خو اصل کې د خانه کعبه خاص نوم شو لیکن کله د جزء ذکر چې دغه اطلاق په کل باندې وشي نو دا ذکر د جزء د مراد د غون حرام دی دغه مطلب نه دی چې تاسو د حرم شریف کې دنه پر خانه کعبه کې اعلان کې پر مسجد بیت الله شریف او دنه بارې مال ود نه دا بیت الله شریف کې څو ساروی نه اعلان الى البيت العتيق په خوا د بیت العتیق کې نو دې مطلب دا د حرم په حدود کې اعلان کې نو د دې نه دا مسله معلومه شوه چې د قربانۍ د حاجیانو د کوم ساروی چې د عمره والا کوم ساروی چې قربانۍ د لپاره ټاکل شوی ساروی دا به د حرم په حدود کې اعلانېږي د حرم د حدود نه به بهر نه وباسي حرم په حدود کې د مینا کې مال الاولې شي هغه جو عام سارو د لپاره اکثر منتخب شوی د خلک ساروی اعلانې نور داسې مناسب ځای نه کم ځای د حرم په حدود کې داخلي کې اعلانول شي د حرم نه بهر دا نه نو دا اصل کې ذکر د بیت العتیق دی لیکن مراد نه حرام دی مثلا چې د وړ حرام کې به اعلانول شي